الرحيم. اللهم بلغ منا روح محمد صلى الله عليه وسلم تحية وسلاما. د ایمان په حوالات او په مباحث د ایمان معزز محدثینو فقهاو متکلمینو او د فرق باطله او چې کوم اختلاف او امام بخاری رحمت الله علیه چې د چارای خوښه کړی ده دې باندې خبره روانه یو په هغه ګرانو ځایونو کې چې بخاری شریف په ابتدایي مراحلو کې ډېر ګران ده نو کتاب الایمان منځ کې به تاسو ته دا خبره بیانېږي انشاءالله د دې ډلو فرقو مذاهبو مدعاو سرسری دلایل یو خبره په هغه خبرو کې یا بحث په هغه بحثو کې چې قابل ذکر هم ده او قابل د یادولو هم ده او قابل د ساتلو هم ده هغه دا ده چې یو د ایمان حقیقت ده او یو د ایمان صورت د ایمان حقیقت ځان لسیز ده او صورت یې ځان لره او دا په هر څه کې وي حقیقت ځان لري صورت ځان لري تاسو بلیدلی وی په دیوالو باندې کورونو کې خلکو د زمریو تصویرونه جوړ کړي دیوالونو باندې د زمری تصویر جوړ کړي خو دا په حقیقت کې هغه زمری نه کم چې په چوړیاګر کې دی یا ځنګل کې دیتا د زمری صورت وایي او په ځنګل کې چې کم دا یا چوړیاګر کې هغه حقیقت د حیوان مفترس معلومه شوه چې حقیقت ځان لده او صورت ځان لده محدثین هم دا خبره کوي فقها هم کوي چې د ایمان حقیقت عبارت ده لتابع کولو د طبعیت نه چې خپل طبعیت به د شریعت په تابع او تعبیر به په کتاب کې ستا مخې ته داسې راشي چې مقتضا طبعي مقتضا شرعي وګرځي یعنی چې الله او رسول شریعت کم اشیاء تا ته خوښ کړي دي او پسندیده ګرځولي دي تب هغه ځان ته خوښوي داسې به نه وایي چې مړه دا زما طبیعت نه مني طبیعت څه ټټوله څه شی مقتضا طبعي تقاضا د طبیعت به تابع کې د مقتضا شرعي تقاضا د شریعت لکه یو سړی وایي زه کدو نه خورم کدو زما طبیعت نه مني یا دی الله ولی رسول الله مبارک شارع ده یاغه کدو ډیر خور بس طبیعت تابع د شریعت کا چې شریعت شارع الله او رسول دی چې الله او رسول درته یو شی خوښ کړی وای دا مې خوښ یو شی ناخوښه ګرځولی وای دا مې ناخوښه یو شی پسندیده ګرځولی وای دا ماته هم پسندیده یو شی ناپسندیده ګرځولی وای دا ماته هم ناپسندیده ده حسین احمد مدنی رحمت الله علیه انګریزانو جیل ته واچ شاګردان ورغله وی حضرت جیل کې ژوند څنګه ده ویاره ډیر ښه په جیل کې مې مقتضا طبعي مقتضا شرعي وګرځېده بس الله او رسول چې راته څه خوښ کړي هغه زما خوښ دا د ایمان حقیقت شو او صورت د ایمان محدثین وی تصدیق اقرار عمل او فقهام وی چې صورت د ایمان کې رکن اصلی جزء اقوا جزء اعظم هغه تصدیق
او دو جزء نور چې دا شطر نه دي شرط دي هغه ورسره اقرار او عمل دي د صورت. دویم د امام بخاری رحمت الله علیه مذهب دا ده چې اسلام او ایمان یو سي، لکه څنګه دا مذهب ده چې ایمان عبارت د قول او عمل نه فعل نه مرکب ده، نو هم دا امرایه ده چې ایمان یزید و ینقص، زیاتیږي په طاعات او عبادت او کمیږي په معاصی او سیئات. هکذا د امام بخاری رائے هم دا ده چې ایمان او اسلام دواړه یو شی، د قائل د مساوات او ترادف د بین الاسلام والایمان، چې ایمان او اسلام لفظین مترادفین، چې بچا باندې اطلاق د ایمان کیږي پاغه اطلاق د اسلام کیږي، چې بچا اطلاق د مؤمن کیږي پاغه اطلاق د مسلم کیږي. او قرآن شریف سورت زاریات کې یو آیت محدثینو پاغه استدلال نیولای په ترادف او په مساوات بین الایمان والاسلام، او همدا رائے د امام بخاری د محدث لګا. او هغه آیت سره حضرت ابراهیم علیه السلام ته فرشتي راغلي، دو مقصدونو د پاره راغلي. یو مقصد دا و چې ابراهیم علیه السلام ته د بچی زیره وي چې تا ته بالا نارینه اولاد درکړي، او دویم دا و چې سودوم خلق اوس غر کی قومینو. نو ابراهیم علیه السلام ته چې فرشتي راغلي هغه کې د آیت قرآن د آیت ذکر کړي فاخرجنا فیها من کان فیها من المؤمنین، د صدوم نه منګه او وستل هغه چې مؤمنان د آیت پاول کې مؤمنین راغلي دي. فما وجدنا فيها غیر بیت من المسلمین، خو موږ مونږ نه ک په دې قوم کې علاوه یو خاندان د مسلمانانو. ور ابتدا کې راوړ فاخرجنا من کان فيها من المؤمنین، او رستو سوی فما وجدنا فيها غیر بیت من المسلمین، من مندنه که په صدوم کې علاوه یو خاندان او کور د مسلمانانو نه لګېدلی. خیر ماته نه راځي، موسم ګرم شوی د پیدازې تنګ ویداسې، او کوشش کوئ که هغه وروستو شی ډېر شور نه کوي چې هغه لګوئ نو ګرمه هوا به بیا وباسي. وروستو پیرډ کې اندازه ولګوئ، دا څه شی ورته وایي، او کنه که ګرمه هوا وباسي یا خو ډېر ښه شی. اوس دلته د دې نه معلومه شوه چې مؤمن او مسلم یو دی. امدایت د قوم لوط په حواله او د خاندان لوط په حواله باندې نازل، هغه د اول کې ورته مؤمنان وي، شاته ورته مسلمانان وي. دې نه معلومه شوه چې مؤمن او مسلم ایمان او اسلام یو دی، او د دې په منځ کې نسبت د مساوات او د قائل د ترادف د چې لفظونه دوه معنا یو وي. زدا خو د امام بخاری رائے ده دا به داسې یادو چې تا حیات به بیا زمونږ ضرورت هم دې ته نه چې کتاب ته ورپسې لاړ شو. اجمالا هم یاد کړئ ایمان مرکب ده، او بالکل امام بخاری رائے همدا ده. ښه یزید و ینقص او همدا رائے ده، نسبت د مساوات و ترادف ده او عمدقه رائے ده. بس دا خزانې ته د حافظې پرېوتل، یادې نور ضرورت نه دی. لیکن بعض علماء کرام چې هغې قائل د فرق دي، او نه اسلام ځان له څیز ده او ایمان ځان لره، مؤمن او مسلم کې فرق شته. دا څوک چې قائل د فرق دي هغې وایي چې اسلام عبارت د اقرار باللسان نه، بس د اقرار باللسان نوم اسلام، او ایمان عبارت د تصدیق بالقلب نه، او له ایمان سره قلبی تصدیق ضروری ده، او اسلام سره لسانی اقرار ضروری ده. نو اسلام عبارت شو له اقرار لسانی نه، او ایمان عبارت شو له تصدیق قلبی نه. بس خبره ختم.
نو چې هر کله یو تصدیق قلبي ده قلب ځان له شی بل عبارت د اقرار لسانی مال ارکان دا ځان له شی دې دواړو په منځ کې نسبت د تضاد ایمان ځان له شی د مؤمن ځان له د اسلام ځان له سیز د مسلم ځان له سیز یو سړی اقرار کی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا اله الا الله محمد رسول الله اقرار وکوي چې زه کلمه توحید مې وویل زه مسلمان دا سړی چغه وهي چې ما کلمه توحید وویل او زه مسلمان شوم دې سړی ته مسلم ویلې کی ولې تعریف د اسلام په صادق شو کړ د اسلام تعریف او اقرار باللسان بس د اسلام تعریف ور باندې صادق د قرای بیا د کرامیو لیکن دا سړی مؤمن نه ده اوس ول ایمان عبارت للتصدیق قلبی نه او د قلبی تصدیق نشته قلبی تصدیق نشته پس زړه کې تصدیق نه دراغله و دې سړی د مؤمن تر هغه وخت پورې نه ویل کېږي چې بچه به کلمه د توحید ویلې ده تر سو پورې چې قلبي تصدیق په دی باندې راغلی دیو جنادي وای چې ایمان ځان لسیز دا وقران یا یو سړی ده هغه وای چې زما په زړه کې دی الله په ذات او صفات باندې په کتابونو باندې په انبیاء او په قیامت باندې تصدیق شته په موه شیخ صاحب په جبه باندې اقرار نه وکړ نو سو ور تر هغه پورې په باندې موږ احکام د اسلام نشو جاری کوي ځکه زړه معاملې پټه د زړه مالک الله را چې د زړه کې تصدیق شته کنهشته جبه د زړه ترجمان ده تر هغه به موږ ورته مسلمان نه وای چې درسو جبه اقرار وسره ملګری شوی وای هغه د تصدیق شته او اقرار وسره نشته مؤمن شو او مسلمان نه فرق باندې خو پوه شو د خیره کنه بعض علما دا کیسه کوي او دویم په استدلال کې د قران شریف یو آیات راوړي په استدلال کې د قران شریف یو آیات او کې دې شي چې د آیات د سورۃ الحجرات او آیات دا راوړي وای ګوره قران شریف کې د اعراب په حواله باندچیانو دهاتیانو په حواله چاغې د علم نه د علماو نه د دینی مرکزونو نه د رڼا نه لري پراته دهاتو کې اوسېږي سروکار د سارویو سره ده زمکو زمیندارویو سره ده علم او اسباب د علم ور سره نشته قالت الاعراب آمنا دهاتیانو باندچیانو بویل آمنا دا اوس رحمت الله ما خبرونه یو سره چې وي چې ما دې تصدیق شته الله بذات او صفات او بچبا باندې لا اله الا الله نو وی کلمه د توحید اشهد ان لا اله الا الله شهادت له توحید شهادت له رسالت نه کوي تاونه ویل چې د مؤمن د مسلمان تر اخر پورې بد اسلام احکام به جاری کیږي چې اقرار باللسان ورسره ملګری شوی دهاتیان باندچیان به آمنا زمنګ د زړه تصدیق شته د زړه تصدیق همسته دی الله په ذات او په صفات لیکن الله پاک ورته قل لم تؤمنو ورته وایي چې تاسو د زړه تصدیق با تر هغه پورې کافی کیږي نه تاسو د ایمان لپاره چې د جبه قرار ور سره را شي ولکن قولوا اسلمنا اسلام اسلمنا وای چې موږ انقیاد کړی ده اسلمنا انقدنا اوس کته ځوان سوال راشي چې ښا آمنا مو وای نو اسلمنا وای انقدنا نو بیا به ته مسلمان یو چې آمنا وای نه دا وای او کنه انقدنا انقیاد دوه قسم شو یو ته انقیاد ظاهری وای اقرار او عمل یو ته انقیاد باطنی وای تصدیق ویل اسلمنا وای او بیا سوی ولما لم يدخل الايمان في قلوبهم د چا مننا چې والد دروغ ویلې منافقت کو
ایمان د دې زړه ته داخل شوی نه تصدیق او سچای د دې زړه ته داخله شوی نه الله زبردست دا علماء وی ودی دې چې آمنا واسلمنا من څه فرق شته منو آمنا انقیاد باطنی ده اسلمنا انقیاد ظاهری او اسلمنا په معنا دی انقدنا اسلمت انقدت بیا په دې بازو علماء اعتراض راشي دا تاسو چې وای چې انقدنا په معنا دی اسلمنا ان اسلمنا انقدنا اسلمت انقدت ولتاسو سره د دې دلیل شته په دې باندې او چې دلیل شته دلیل څه ده تاسو د ابراهیم علی السلام کیسه طلب ورشي ابراهیم علیه السلام وی اسلمت لله رب العالمین اس قال له ربه اسلم انقد ابراهیم غاړه کې علیه السلام قال اسلمت لله رب العالمین انقدت لله رب العالمین دلته بدوي چې د ابراهیم علیه السلام انقیاد ام ظاهرا ام باطنا باطنا دا چې ایمان زړه کې دننه پروت موحد اعظم او ورسره انقیاد ظاهری مو اقرار مع الارکان دا هم ورسره ملګری شوی خخا نو ابراهیم علیه السلام مخینه تصدیق وکنو او دلته سو الله ورته اسلم نو ولید مسلمان نو طریقه د استدلال یا لکه ایمان ځان لسیز دا اسلام وای کنه و نو د ابراهیم علی السلام په زړه کې خو ایمان هو او موحد اعظم د نبی د خلیل الرحمن ده نو بیا د سمانا د چې الله ورته اصل او معنا دا چې انقیاد باطنی کامل او مکمل ایمان تصدیق ورته وای چې اوس د دې انقیاد باطنی سره انقیاد ظاهری او ځای اسلم انقد و اسلمت لله رب العالمین مالک لک څنګه مې چې بزړه کې تصدیق ده ام دقرم می ظاهرا اقرار مع الارکان چې انقیاد ظاهری ده دا ورسره ملګری اقرار باللسان التزام بجميع الاحکام بالارکان چې بجبه اقرار ورسره ملګری کا وی الله ملګری مې کو وی التزام د ټول احکام وک په اعضاء باندې وی الله وی حالان کې تصدیق مخکې نشته ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام بچای الله ورته چې ابراهیم د ازما کور جوړ ک بیت الله شریف لار او بچی دواړو جوړ یو خلیل الله د بل ذبیح الله چې کله فارغ شول تعمیر دی بیت الله ابراهیم علیه السلام وی ربنا وجعلنا مسلمین ولدی مومنان ندی د نبی په ځکه دی پیدایش نه ایمان پروتي کنه دی الله وحدانیت او ذات او صفات باندې یقین لیکن دلته سوی ربنا وجعلنا مسلمین لك یا الله من عملا منقاد کذا عملا باطنا او قلبا خو من انقیاد کړی دا ستاسات او صفات منلی دي باغیم تصدیق قلبی شتا و الله تعالی ما او زما بچي عملا ذات منقاد او چې دې بیت الله سره څه احکام تړلې دي چې هغه ټول په ټوله کې احکام او التزام من په ځان وکړ چې هغه پوره دینه دا معلومه شو دی آیات نه چې ایمان ځان له شهید او اسلام ځان ولی که ایمان او اسلام یوي نو چې ابراهیم علیه السلام نبی د اسماعیل علیه السلام بعد کې نبی جوړیږي نبوت بغیر د ایمان چاته ملاویږي نه بیا ولی وی چې ربنا وجعلنا مسلمین دا خو تحصیل دی حاصل راغی خو د دې نه معلومه شو صراحتا خدا لکه څنګه چې موږ منقاد یو تا تباطنن هکذا موږ وګرځاوه منقاد تابعدار خپل ځان ته ظاهرا عملا موږ منقاد دا عملا په عملی ژوند کې چې التزام د احکام په ځان وکړو هغه پای تکمیل ته ورسو
الله بل د قرآن شریف یو آیت ته ورشئ دا بعض علما چې وایي چې ایمان ځان له سیز ده او اسلام ځان له نسبت د مساوات ترادف نشته تضاد خزا یو آیت خو درته وویل د ابراهیم علیه السلام د هغې نه مخکې د عربو خبرې درته دریم نمبر دلیل ته وګورئ قرآن وایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه دې باندې اوس ملکت د طریقه د استدلال چې ته د ایمان او د اسلام منځ کې غیریت ثابته نو څنګه به ثابته وی قرآن کې الله وایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو تو اول ورته ایمان والا ویلی ایمان عبارت د تصدیق قلبی نه انقیاد باطنی نه ګوره تصدیق شته انقیاد شته او بیا ورته وایي ادخلوا فی السلم کافه نو که ایمان او اسلام یوي نو اول ورته په امنو باندې خطاب کړو د امنو د خطاب نه پته ولګل چې د تصدیق شته زړه او بیا ورته وایي ادخلوا فی السلم کافه نو چې تاسو تصدیق قلبی لرئ نو بیا د دغه تصدیق قلبی سره اقرار هم یو ځای کوي پورا داخل شي اقرار ورسره یو ځای کوي او عملی انقیاد ورسره یو ځای یو علمی انقیاد ده هغه تصدیق دشته یو عملی انقیاد دا د چور ورسره منځ وکړو روژه وساته حج عمره سبقونه نو څومره معلومه دان شوه چې ایمان عبارت العلمی انقیاد ناغه مخکې نو ورته وایي ادخلوا فی السلم کافه پورا اسلام کې دننه شئ او پورا اسلام کې به عالی دننه شي چې له دغه علمی انقیاد سره اقرار باللسان او عملی انقیاد ملګری شي دینه دا معلومه شوه چې کاکا اسلام ځان لسیز ده او ایمان ځان لسیز دا څوک چې ترادف نه وایي دا څوک چې مساوات نه وایي دا څوک چې نسبت د تباین وایي دا څوک چې نسبت د غیریت وایي دا خبره هم ډېره مضبوطه ده لږ بلان دی راشي نور د دې خلکو دپاره چې دی وایي ایمان ځان له د اسلام ځان له مؤمن ځان له مسلم ځان له ایمان عبارت له علمي انقیاد نه اسلام له عملی انقیاد نه ایمان له باطنی انقیاد نه اسلام له ظاهری انقیاد نه دو یو بل دلیل وایي وای ګوره قرآن شریف کې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام کیسه یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بچه خوبونه وینم او خوب کې ما ته حکم کیږي چې بچه دی حلال ته بچه ځان سره سوچ وکړه ستا څه خیال قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی بابا جانا شابه هغه کار وکړه چې د کوم کار تعالی حکم کی ان شاء الله زب صابر زب په دې باندې صبر کوم اوس تاسو جدي زه ته وګورئ دلته څه وایي انی ارا فی المنام انی انت اذبحک فانظر ماذا ترى او چې کله مینا ته بچی راولي او دا څملۍ دی حلالې دی پاره فلما وستا سورته وایي چې ابراهیم علیه السلام خلیل الله ده موحد اعظم ده د دې ایمان شته کنه اسماعیل علیه السلام ایمان شته او دلته ورته وایي فلما اسلما ولې اسلام د دینه بعد راوړی ده نو که ایمان او اسلام یو شي ولې چې مینا ته بچی راوست هغې نه پس د ایمان راوړی او که نه وړاندې نه ایمان هر کله چې تاسو دواړه منقاد یې باطنا او علمي انقیاد هم وکړ نو اوس تاسو څه وکئ انقیاد ظاهري م وکئ فلما اسلم د انقیاد باطنی نه پس د علمي انقیاد نه پس اسلم چې دا پلار او زوی منقاد ظاهرا شول منقاد عملا شول عملی انقیاد مول
معلومه دا شو چې علمی انقیاد تصدیق ځان لو او عملی انقیاد دا ځان لو. ار کله چې دی فلما اسلم، ار کله چې دی دواړو غاړه کې خدا یعنی انقادا لامر الله عملا، ار کله چې ابراهیم علیه السلام او د بچی عملا بالفعل الله تغاړه کې خو ګوره د اسلمه فلسفه داره دینه ورته پته ولګېده چې اسلام او ایمان اوس څوک دا ویلی شي چې تر مینا پورې د دې ایمان نو العیاذ بالله. څوک چې وایي چې ایمان او اسلام یو او چې کله مینا ته راغله نو بس ایمان او اسلام دا فروش ویل، بلکې که دا عقیده وساتي کفر. اوس ورته وګوره د فلما اسلمه موږ ځان له معنی انقادا لامر الله عملا، علما انقیاد مخکې نو خو چې بچی د لاسه ونیو مینا ته یې راوسته او عملا انقیاد یې وکړ. نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت رؤیا. د فلما اسلمه کې یوه علمي نکته ده، لطیفه ده او فلسفه ده. هغه فلسفه ده اوس ابراهیم علیه السلام ته الله په خوب کې وایي د انبیاو خوب وحی ده او خبره د امتحان و عملا خو زه به نه شو کنه امتحان چې کله د الله حکم ستا مخې ته راشي. فلسفه پکې دا د اسلمه کې انقیاد عملی کې او ظاهری کې چې د الله حکم راشي چې دا کار وکړه، حج ته لاړ شه، احرام وتړه، وچکره بیت الله نه طواف وکړه وګرځه، وچکره صفا مروه کې. مولانا صاحب دې کې څوک لم غواړي دلیل غواړي حکمت اوسه پورې چې مسلمان من حیث انه مسلم مؤمن من حیث انه مؤمن والے. تاسو باندې چا اعتراض کړی ده چې دا بیت الله کې دا چکرونه طواف قدوم کې ودا کې زیارت کې و دینو 15 ولې نه دي، 4 ولې نه دي، 3 ولې نه دي، یا چې و دي نو 11 ولې نه دي، 14 ولې نه دي. بس د الله حکم ده، عبادت عاشقانه ده، بس عاشق ته چې معشوق څه حکم کوي هغه کار وکړي. لم او فلسفه او دلیل او حکمت به نه غواړي. تا ته څوک ویلی شي چې بر صفا مروه کې دا منډې څه دپاره دي مړه و چکره ده نو دا 11 ولې نه ده، و چکره ده نو 3 چکره ولې نه ده. دا حکم شرعي ده، عبادت عاشقانه ده. عاشقانه عبادت قانون دا ده چې ته به غاړه کېږي. بس عملی انقیاد وکوئ ښه خدای و چکره طواف و چکره سعی. تاسو موږ دی الله بوز مطواف کې ډېر انبیا دفن، مطواف کې د بیت الله نه چې موږ اول لاندې ځمکه باندې طواف کوو نو ډېر انبیا دلته دفن دي. تراویه وکړئ هغه طواف ځای کې. او امام نسائی خو درته معلومه ده چې هغه خوارج او غریب ووهه په موسم حج کې. ګناه یې څه وه د علي صاحب صفت یو خوارج پہ راجمع شو په امام نسائی باندې دومره یې ووهه چې هملته شهید. شهادت وخت کې وصیت وکړه شاګردانو وی موسم حج کې ظالمانو ووژل، وی چې زه وفات شمه نو ما به په صفا او مروه کې دفن، په صفا او مروه کې چې دا صفا نه شروع شي په مروه ختمېږي. اوس تا د پته شته هلته داسې ګمبد والا زیارت څه شته نه، یو عامه لاره ده که و دا چې امام نسائی په کوم ځای کې دفن ده پته نشته. انبیا اویا دفن دي مطلب کې کوم ځای کې دي خو پوله میدان ده که عبادت عاشقانه کېږي. اوس موږ نه څوک دا تپوس نشي کولی چې په حیثیت د مؤمن چې کامله مؤمن او مسلمان ده چې دا شیطانان ولې په کار وو هلته خو شیطان نشته څلي دي غټې غټې برجې جوړې کړي دي هغه ولي. او دې کې لا څه حکمت ده چې د کرښې عمره کاڼه یا د چڼې چپړې غټ غټ کاڼي ولې دي
بس تا باندې عملا انقیاد لم بنه غواړي حکمت او فلسفه به فلما اسلم هر کله چې پلار او زوی منقاد ظاهرا شو دی الله پاک حکم ته بغیر د غوښتو د لم او د فلسفې نه چې ابراهیم علیه السلام الله نو ولجی الله ته چې ماته وای زوی دی حلال کنو پرې کې ستاسو حکمت بغیر د حکمت بوته کنه و چون کې مقصود امتحان مقصود ذبح د اسماعیل ذبیح الله نو قد صدقت رؤیا ابراهیم خوب د رښتونه بس دا ډیر وخت تا دا خوب په رښتونه وره مولانا صاحب عقلی دلایل بنو غواړي اوس ملک صاحب کومنګ دې ته وکیل دی الله په هر حکم کې عملی انقیاد ونه نو حمید الله صاحب موږ ته یو سړی وایي چې دا د سحر مونږ تاسو څلور کوئ نو 8 رکعات ولې نه کوئ دا د ماښام چې 15 کوئ 9 رکعات ولې نه کوئ عقلی دلایل به نه غواړئ بس حکم راغی چې اقیم الصلات او عقیده د مخکې نه موجوده د ایمان شته هغه علمي انقیاد تب وای خدا به چون به چرا بزد المنز کومه د دې عقلی دلیل هم نه غواړم حکمت او فلسفه هم درنه نه غواړم واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله بشهادت التوحید شهادت الرسالت ایمان راغ تصدیق راغ آمنت بالله باسماء وصفاته او قبلت جميع اقرار باللسان موږ چې واړه ماشومانان او استاد زبان مدا خودل معلومه دا شو چې ایمان ځان لسیز د اسلام ځان ایمان عبارت شو له انقیاد باطنی او علمی انقیاد نه او اسلام عبارت شو له انقیاد ظاهری او عملی انقیاد مولانا صاحب دا په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د ارجاء دا تهمت ولې لګیدل چې خلکو امام ابو حنیفه صاحب ته یو درې خبرې ګرانې دي د امام صاحب په حواله یو امدار چې مرجئه وایي چې یار ایمان بسیط د امام صاحب وایي د مرجئه او عقیدت ودی الله بندگان من په عقایدو کې د چا سره یو په فروع کې د چا سره یو مرجئه سره خو زمونږ دز دشمنی ده ولې امام صاحب ته د ارجاء نسبت کوي اوس دا کرامی مرجئه چې وایي چې ایمان بسیط د صرف تقریر تصدیق بالقلب ته وایي علمی انقیاد ته وایي باطنی نه اقرار ته حاجت شته نه عمل ته حاجت شته او دومره عجیب خلک دي اعمال حدر معنا بے فائدې دي ظاهري وی ته کوه حجونه کنه ثواب پکې نشته ته عمره کوه ثواب پکې نشته تل منځونه کوه د تصدیق نه بعد ثواب پکې نشته وی دا ټول حدر دي او چې یو ځل د پزړه کې تصدیق دی الله په ذات او صفات راغی بیا چې څومره ګناهونه کوي غټ او واړه کوه کنه ایمان ته نقصان وسنشته دا وی درته چا ویلي چې ګناه نه ځان ساتي بس صرف تصدیق د پزړه کې راغی اعمال حدر دی اعمالو فائدہ نشته پس له انقیاد علمی او باطنی او د ګناهونو نقصان نشته تاسو وې مولانا صاحب زس تاسو نه په علم کې کم بشک عمر به می تاسو نډی او تاسو علم به زمنګ نډی او زبدام وای چې موږ سره دومره ټیم د مطالعه یې کولای نشو بیماران تاسو سره ټیم هم شکر دا کولای هم شي الله د صحت در باندې پیرزو هو تر دې نه چې تاسو کتابونه کتل او مطالعه کړي دا واته درجه مو ویل یو عالم طالب غوته اوچته کوي او وای چې موږ په یو درجه کې د استاد محترم نه اوریدلیو چې امام ابو حنیفه نه دا موږ ته ثابت ده کتابونو لیکل او مستند وسایل او ذرایع باندې را رسیدل چې امام سیبو ایمان تصدیق ده
زړه کې د الله ذات او صفاتو باندې عمل مکو او ګناه نقصان نه کوي عمل فایده نه کوي ګناه نقصان نه کوي تاسو اوریدلی تر دې وخته کتابونه کې بخپل لیدلې دي که امام صاحب دا خبره کړې و دا هغه اتیا هجری نه راونیسه تر دې نه پورې چې 1446 هجری ده چېرته د اشاعره په کتابونو چېرته د ماتوریدیو په کتابونو چېرته د فقهاو په کتابونو چېرته د امام محمد پر شپږو غټو کتابونو کې سیر صغیر سیر کبیر زیادات مبسوط جامع صغیر جامع الکبیر املا دې کې خو به یو ځای کې راغلی وای چې امام صاحب دا ویلي دي چې تصدیق نه بعد اعمال هدف تصدیق نه بعد دې ګناه نقصان نشته نو دا په امام صاحب باندې تهمت ده کنه ده الزام او بهتان ده کنه ده هغه وی ایمان تصدیق د رکن اصلی رکن اعظم او اقرار شرط برای اجرای احکام د ایمان د پاره اقرار باللسان ضروری ده چې په دې سړی باندې من حکم د اسلام جاری کړی دی مسلمان چې سبا مرشي جنازه یو د مسلمانانو قبرستان کې دفن او عمل دا ثمره د ایمان زینت د ایمان د ایمان خو خیسته په د اعمالو باندې د اعمالو ګټه شته او د ګناهونو نقصان دی امام صاحب خدا سی وایي و ظالمان تاسو چې امام صاحب ته نسبت د مرجعی کوي د ارجاء کوي نو اول خو د ارجاء قول د امام صاحب نه ثابت منګ او د هغې منځ کې قدر مشترک ده چې هغوی هم وایي ایمان بسیط په دې معنی چې رکن اعظم په ایمان کې صرف همدای تصدیق منګوي دادا خدا نور اجزا دي اگر کا اصلي نه دي د اصلي جزء او غیر اصلي تمیز کو کولای شو کړي لکه مثلا ګوره اصلي جزء دې ته وایي چې په یو حین دی احیانو کې یو وخت دی اوقاتو کې سقوط نه کوي او غیر اصلي دې ته وایي چې په بعضي اوقاتو کې لکه اقرار په حالت د اقرار عمل په حالت د اقرار کې منځ مکه وکنه وجنم د کافر وایي منځ مکه وکنه لاس او پیدا نه کړو هغه د سقوط قبول کړي چې د زړه تصدیق په هیڅ حال کې الا من اکره وقلبه مطمئن ورده واجنا امام صاحب دا ندی ویلي چې ګناه کوه نقصان نشته اعمال کوه فایده نشته دا غو مرجعو خبره زمنګ او د هغې سره قدر مشترک په بساطت کې دویم مولانا صاحب ما درته داوم ویلی دي کرامیم دا وایي ایمان بسیط د اقرار باللسان د دې نه بعد هیڅ عمل ته ضرورت نشته ګناه کوه نقصان نشته تصدیق تم ضرورت نشته بس ایمان شهادت علی توحید شهادت علی رسالت فجب باندې اشهد ان لا اله الا او لا اله الا الله محمد ودا کلمه دې چې ویله په جبه ودا خو په جبه ویلې کېږي د زړه تصدیق دانه ده وینه بیا عمل ته ضرورت شته او نه تصدیق ته ضرورت شته او د قرنګه جهمیه هغه وایي چې یعرفون او کما یعرفون ابنا و دی الله بنده د آیت خو ستاسو په خلاف باندې حجت او دلیل دا نه چې دا ستاسو د ګټې نفي فایدې دپاره بلکې ستاسو د خلاف باندې دلیل دا یهودیانو د الله پیغمبر داسې پیژنده لکه خپل زامن چې پیژني بلکې عبدالله ابن سلام رضی الله عنه چې په اول ځل آقا مدني ولید وی قربان زمون تورات کې دا و چې دوی به پیغمبر داسې پیژني لکه زامن والله من ته په خپل زامنو کې شک شوبه وی وستاسو په معرفت کې شک شوبه نشته زمون خزو کې دې شي زنا کړي زمون بچی د زنا پیداوار دا کې دې شي چې من زنی و زمن و نه پیژنو وستاسو په معرفت کې من ته شک شوبه نه
اوس راشي چې دې مسلې چې اصل کې دا د معتزله او خوارج او محدثینو د دې په منځ کې چې اوس به خلک وایي چې یاره محدثین د معتزله او په شان دي محدثین د خوارج او په شان دي نه خو فرق داو او قدر مشترک داو محدثین هم ویل چې ایمان مرکب معتزله هم ویل چې ایمان مرکب او خوارج هم ویل چې ایمان مرکب لیکن محدثینو چیرته هم دا نه دي ویلي چې د ایمان درې واړه اجزا اصلي و یو پکې اصلي جز ده دا نورم لازمی دي شطر دی وکچانه پاتې شو هغه محکوم بالفسق ده محکوم بالفسق فاسق ده اور کې بپروت او معتزله وایي چې نه دا درې والا اجزا اصلي دي اقرار تصدیق عمل که یو جزم در نه پاتې شو تصدیق و اقرار نو اقرار و عمل نو او کل جوړیږي د اجزاونه په انتفاع د جز انتفاع د کل راځي که عمل چا پرې خود د نه مسلمان د نه کافر د فاسق د فاسق مؤبد و مخلد فی النار خوارج وی درې وړه ځای اصلي دي اقرار او عمل د تصدیق په شان اصلي اجزا دي نو فلهذا فاصلی اجزاو کې چې یوم پاتې شو فاسق نه دی کافر ده او کافر مخلد فی النار لیکن تاسو به دا ثابت نه کی چې محدثینو دی په ترک العمل باندې یو سړی ته کافر او مخلد فی النار وي بیا څنګه محدثین دی خوارجو په شان دي چې د منزله بین المنزلتین وای بیا څنګه محدثین دی خوارجو په شان دي دا سوال نه پیدا کی هغه وای چې اقرار او تصدیق داسې ضرور ده لکه دا تصدیق اقرار او عمل که تصدیق پاتې شي ایمان لاړ نو چې عمل او اقرار پاتې شي لیکن محدثین وایي چې نه اعمال اجزاء تزیینی دی ایمان په خیسته ده لکه ونه په شاخونو خیسته ده ونه په میوه باندې خیسته ده وګدا شاخ او میوه نم وی ونه ولاړې ډډې ولاړ د معتزله خوارج و محدثینو منځ کې دا فرق ډېر بیا چې سوال دا پیدا کی چې محدثینو ولې د ایمان ته مرکب وي او خوارج و معتزله او فقها او مرجئه او کرامیه من به په دې حواله درې څلور خبرې شاته راشي ان شاء الله چې دا اختلاف د عصر او د زمان ده نه اختلاف د حجت او د برهان دا د عقلی نقلی دلایل او اختلاف نه ده دا د عصر او د زمانه اختلاف د محدثینو په زمانہ کې مرجئه کرامیه جهمیه ډیرو هغه ول ایمان بسیط ده بس محدثین بځای په ځای جلسه وکړي چې نه ایمان مرکب او د مرجئه په زمانہ کې د فقها او د متکلمینو په زمانہ کې معتزله او خوارج ډیر چې په کم ځای به معتزله او خوارج اجتماع وکړه د درس حلقه به ولګوله او ایمان ته به نسبت وکړي بساطت ورپسې بالته حلقه د درس محدثین ولګوله الته به اعلان وکړي چې نه ایمان مرکب دا اختلاف د عصر او د زمانه ده د محدثینو په زمانہ کې دا درې ډلې ډېرې مرجئه کرامیه جهمیه هغه ایمان ته بسیط ویلې محدثینو دی هغه په ضد ورته مرکب وي او د فقهاو په زمانہ کې د متکلمینو په زمانہ کې معتزله او خوارج ډېرو هغه ول ایمان مرکب د درې وړې اصلي اجزا دي فقها متکلمین را پازر وینا نه ایمان بسیط
اصلي جز پکې یو د رکن اعظم نو دې ته ویل شي اختلاف عصر و زمان لا حجت و برهان دا دی عقلی او نقلی دلیل خبره نه ده دا دی عصر او د زمانه خبره او مولانا صاحب دویم نمبر دلیل ده چې دا کوم اختلاف راغلی ده دته نزاع لفظي وای نزاع تاسو په دې پوهیږئ چې نزاع لفظي څه ته وایي ملک صاحب نه رحمت الله صاحب کتاب چې کوم تعبیر کوي عالمانه زکه عبید الله سندي صاحب وای چې کله طالب څلورم نه مخه تذیب یا ټول تعبیرات اطلاقات عالمانه کوي دو ډلې کتاب د دوو ډلو نه چې د دې منځ کې یو مسله مختلفون فی هغه نه تعبیر کې په متخاصمین باندې متخاصمین لکه یو ډله د شوافی و ده دا یو خصم بل د احناف ده دا بل خصم دواړه متخاصمین چې په متخاصمینو کې هر ډله د بل مدعا منی د بل مدعا و اختلاف ور سره کوي ګوره امام غزالی وای امام فخر الدین رازی وای چې ایمان دو قسمه یو ته ایمان مغنی وای یو ته ایمان منجی وای دا څوک چې وای چې ایمان مرکب ده دی وای چې مراد د ایمان نه ایمان مغنی ده او چې څوک وای بسیط د لکه فقها متکلمین دا نور مراد د ایمان نه ایمان منجی ده و سراشه فقها ایمان مغنی مانی محدثین ایمان منجی مانی ازای لفظی شو مرکب ده که مغنیو بسیط ده که منجیو امام فخر الدین رازی او بل خبرم کوي بدان ازای لفظی د حقیقت کې ویلانجه نشته اڅوک چې وای چې ایمان مرکب د لاجزای ثلاثه مراد ایمان کامل او چې اڅوک وای ایمان بسیط ده نو مراد د ایمان نه ایمان نفس ایمان مطلق ایمان یو نفس ایمانی یو ایمان کاملی چاڅو گوئی بسیط د فقها متکلمین نفس ایمان او چې څو گوئی مرکب د محدثین نو ایمان کامل ته نه مراد او سره شدید محدثین نفس ایمان منی او فقها ایمان کامل منی یو د بل مدعا منی کنه منی متخاصمین لیکن د دې منځ کې لانجا چې د پدې ده چې هغه ډله کامل ته مرکب وای او د نفس ایمان ته سوی نو خلق دا تاثر واخیسته چې د دې په مطلق ایمان کې لانجه مطلق ایمان کې نه ده په ایمان کامل کې په دې خبره باندې پوښو جی دو بحثونه پاتې دي ان شاء الله من کوشش سکل دا روان چې نن منګه خبره دومره را لنډه کړه دومره چې د دې نه مزید لنډېږي نه بیا به طالب ته پته نه بیا پرچا کې سوال راځي بیا وروستو پریشان ای چې دا خو موږ نه د ویلی کتاب الایمان به وي ګران وروستو به الله بیا مسله